بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث الأمر وهو صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب. په دې فصل کې مصنف د فعل دریم قسم فعل امر بیانوي. امر لغوي معنا ده حکم کرنا، او نحویانو په اصطلاح کې د امر لفظ غایب، مخاطب، متکلم درې ورته ویلی شي. که معروف وي او که مجهول وي. خو صرف فرق دا ده چې امر حاضر معروف ته امر بالصيغه ویلی شي. امر حاضر معروف ته امر بالصيغه، او نور ته امر بالحرف ویلی شي. نور ته ویلی شي امر بالحرف ویلی شي. په یو په مصنف چې کوم تعریف کړی دا د امر حاضر معروف تعریف کړی دا. ٹھیک ده؟ د څه تعریف کړی دا؟ امر حاضر معروف تعریف ته کړی دا چې هغه څه شی ده؟ هو صيغه يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب. ٹھیک ده؟ فائدې کوي د څه شي پکې؟ هو دا راځي د الامر ته او دا معرف ده. پوهیږئ؟ وهر ودا صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب. صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب دا تعریف ده. پوه وهر تعریف کې جنس و فصل وي. نو په دې تعریف کې ما جنس و فصل شته دي. ٹھیک ده کنه؟ صيغة دا جنس ده، معرف و غیر معرف دواړو ته شامل ده. يطلب بها دا فصل اول ده. ادینه ماضی مضارع ووتلو ځکه چې په کې طلب نه وي. الفعل دا فصل ثانی ادینه نه ووتله ځکه کې ترک فعل وي. یک طلب دی ترک فعل وي. پوشي من الفاعل دا دریم فصل دی دین امر مجهول وتله. پوشي ځکه چې کې د فاعل نه فعل نه طلب کیږي بلکې د مفعول نه فعل طلب کیږي. پوهیږئ؟ المخاطب دا فصل رابع ده. ادینا غایب و متکلم وتلو سکته وتلو. پوشي المخاطب دا څلورم فصل ده. ادینا امر غایب و متکلم وتلو. ٹھیک ده کنه؟ ځکه چې په کې د مخاطب نه فعل نشته طلب کولای بلکې د غایب یا د متکلم نه فعل طلب کولی شي. ٹھیک ده؟ پوه شو دې پرې بأن تحذف من المضارع حرف المضارعات. دې عبارت نو مصنف د امر حاضر د جوړولو طریقه تخی. چې امر حاضر جوړولو په وخت کې یا تاسو وایي چې دې عبارت کې مصنف د امر حاضر د جوړولو طریقه تخی. امر حاضر د فعل مضارع نه جوړیږي. اول کار بس و چې حرف مضارع به حذف بکې. بیا به وګورئ چې حرف مضارع نه بعد حرف ساکن ده که متحرک ده. کچره ساکن وي نو بیا به دا وګورئ چې عین کلمه مضموم ده که مکسور و مفتوح ده. که عین کلمه مضموم وي نو حمزه به په شروع کې مضموم ولګوي، او که عین کلمه مکسور یا مفتوح وي نو حمزه په شروع کې څه ولګوي؟ مکسور ولګوي. د اول مثال بس شي لکه انصر. انصر فصل کې څه و؟ تنصر و.
نو تا حرف مضارعت مو چې حذف کړل نو اول ټکی ساکن وکنه بیا معین کلمې ته وکتلو ان کلمه سوا مضمومه ان کلمه مضمومه نو حمزه وسیم سره وړل مضموم وړل. او دویم قسم مثال بس شي لکه اضرب یا افتح. اضرب دا اصل کې تضربو حرف مضارعت مو حذف کړل تا اول کلمه ساکنه وا نو عین کلمه ته موږ ته مکسوره وا نو حمزه وسیم سره ولا مکسور ولا نو اضرب شول ټیک شو کنه. او دارنګي اعلم پوښي چې کله د اصل کې تعلمو اصل کې څه تعلمون جوړ شوی دا نو حرف مضارعت مو حذف کړل اول حرف څه ساکن و عین کلمه ته موږ ته چې مفتوح وا نو حمزه وسیم سره ولا مکسور مو ولا ټیک شو کنه. پوښي په خبره واستخرج استخرج يستخرجو ان کله کومه را ده او څه ده مکسور ده استخرج بشي څه بشي استخرج بشي. پوښو یا او کچره حرف مضارعت غرزولو نه بعد اولنۍ ټکی متحرک وي نو بس په شروع کې سم ما لګوا لکه یعدون عد یا یحاسبون حاسب. پوښو په کپونه شي په پوښو په او غوړې ته دې پرې برات مخکې زوم. الثالث الامر هو صيغه يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بان تحذف من المضارع حرف المضارع ثم تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارع الساكن زدت حمزة الوصل مضمومة زيادة بكي حمزة وصل مضمومة. پوشید ان انضم ثالثو کچری مضموم می دریم ټکی دی معین کلمه ویلا او دریم معین یو خبره ده ټیک ده کنه ځکه چې یا نون صاد دریم شو ینصرو کې یضربو کې یا ضاد را را چی شول دریم شول. پوښی پی څنګه مبلغ اسوند پی نو عنصر ومكسورة ان فتحها او ان كسرها كيعلم و اضرب و استخرج وان كان متحركا فلا حاجة للحمزة انه عد وحاسب. والامر من باب الافعال من القسم الثاني. دې عبارتنا مصنف دی و اعتراض جواب کوي. اعتراض دادا چې تو کومه ضابطه بیان کړله چې د حرف مضارعت نه بعد کچری اول حرف ساکن وي ٹھیک ده نو بیا به مو عین کلمې ته ګورو که مضموم وي نو په شروع کې به حمزه وصل مضموم وروړو او کچری مفتوح یا مکسور وي نو بیا به مکسور وروړو. دا ضابطه دی ویری ځکه ضابطه ته وخیمه چې یکرمو د دینه مو چې کله یا حذف کړله حرف مضارعت نو دی امر اکرم ارتله سرتله اکرم ارتله نو تو خو وی چې کچری عین کلمه مکسور وي یا مفتوح وي نو حمزه بسر وړو مکسور وروړو دلته کې مفتوح ویل دا حمزه مفتوح ویل دا. پوښ اعتراض باندې نو تو چې کومه داوا کړی دا نو لہذا ټیک نه ده. پوښی اعتراض جواب دا چې مو کومه داوا کړی دا کومه ضابطه مو بیان کړی دا ا بالکل صحیح ده ٹھیک ده کنه او تو اعتراض به زویا ده یہ تو اعتراض ده زویا ده ځکه چې د ځکه دا باب افعال لا د څه ده باب افعال او د باب افعال امر د دویم قسم نه ده. کوم قسم نه ده دویم قسم نه ده یعنی چې کله مو حرف مضارعت وګرځول نو د باب افعال د سوا مخبل اصل طرف ته بوتلا چې ته بوتلا اصل طرف ته بوتلا ٹھیک ده کنه. دا اکرم د تکرم نه جوړ شوی دا او دا تکرم فصل کې تو اکرم سو تو اکرم نو چې کله مو حرف مضارعت حذف کړل ٹھیک ده کنه نو حمزه چې کوم محذوف پکنه امو پس وروړه اکرم څه شي جوړه اکرم نو ګور اول حرف متحرک ده ٹھیک ده کنه چې متحرک د په خپل حال باندې پرې خپل صرف هر د مسویر کړل جزم مې کړل پونه شي په او مبني على علامه الجزم او دا مبني په علامت دی جزم سره.
ٹھیک ده دې عبارت کې ته مصنف د امر حاضر اعراب په اعتبار سره حکم بیانوي یا د امر حاضر حکم ته بیانوي په دې عبارت کې ته مصنف د امر حاضر حکم بیانوي ٹھیک ده کنه چې امر حاضر دا به مبني په علامت د جزم سره سره په علامت د جزم سره کچره مفرد صحیح وي نو د جزم په سکون سره وي ٹھیک ده کنه که معطل واوی یا یایی وي یا ناقص واوی یا یایی وي ټیک ده نو بیا د دې جزم په سره وي په حذف لام سره جزم په سره په حذف لام کلمې سره پونه شوی ودا غلنګي کچره معطل الفی یا ناقص الفی دواړه نیمو کتابونو کې ته معطل لفظ استعمال شوی و دې کې ته مخکې ناقص لفظ استعمال و ٹھیک ده کنه که معطل الفی یا ناقص الفی که معطل الفی یا ناقص الفی نو یغی جزمن په حذف لام کلمې سره ده او کده تسنیه یا جمعوي نو بیا جزم پس سره ده په حذف نون سره نو دا مبني ده په علامت دی جزم سره نو که مفرد صحیح نو په جزم سره مبني ده او کا معطل الفی واوی یا یی وی یا ناقص الفی واوی یا یی وی نو بیا دا مبني ده په حذف لام کلمې سره ٹھیک ده کنه ځکه چې علامت علامت بیا دا غده د جزم ولا ټیک شو او کده تسنیه جمعوي نو بیا په حذف نون سره ده پس سره ده پس به نون سره لك اضرب واغزو ورمي واسعى واضربا اضربوا اضرب دي مفرد صحیح مثال ده واغزو ده دي ناقص وهي مثال ده ارمي ناقص يهي مثال ده وسع واضربا دي تسنيه واضربوا واضربي دي واحد مؤنث مثال الله بس بيكون